ناستې ټیک ټاکیانو ته وایم ټیک ټاکیانو ته بربنډې جینکې ناستې دي او ته ورته ګفټونه او ګلونه ولې هغه پې ډالۍ جوړې وایي عاشق زما محترم یو راته وویل چې دوبۍ ته یو مشهوره جینۍ راوستې ده چې دا نه راولي نو څه به کوي محترم زموږ ایمان داسې پاتې شو زما لور خور په جسم باندې پې وي چې دې وخت کې د نوجوانۍ نه فایده وانه اخلم بیا به ترې کله اخلم چې دې وخت کې پیدا وانه لم محترم تاسو وګورئ په دا ټیک ټاک باندې څومره جینکې بربنډې شوې څومره جینکې بې حیا شوې زما ستا نوجوانان غرب شو ایمانونه غرب شو محترم او تا ته پته ده ته وګوره که نه دا فیسبوکونه ډک نه دي محترم او کنځلې کې بعد مسلمانان د محمد رسول الله امتیان په ټیک ټاکو ناستي کنځلې کوي د خور او مور کنځلې کوي او نور مسلمانان ورته ګفټونه اولي ګفټونه په کنځلو مشهور شو په کنځلو د خور وایي کوم سړی چې په کنځلو کې ماهر دی هغه پکې چې کوم دی مشهور دی په کنځلو مشهورېږي خلک محترم تاسو ته پته دا ولې مشهوري مو ته یې مشهورونو مو ته یې خوښونو مو ته ول لایک او شیر ورکو مو ته ګفټونه اولو زما محترم زما ستا د وجې نه هغه د کنځلو مشهور شو قیامته پورې چې د هغې کنځلې څومره چلیږي تا لایک او شیر ورکړی دی ستا پکې برابر حصه ده محترمو دا خبره یاد ساته یو کنزلمار انسان ته یو فحش او عریان بربند انسان ته د لایک او شیر وکړو ګفت دې ورته وویسته تا قیامت د سبا پورې د هغه په کنځلو کې ستا حصه ده ته به مړې او شی به در رسېږي زما محترم او د الله خبره کومه نه موسی علیه السلام مبارک ته زما رب وفرمایل موسی ستا په دې امت کې یو کس دی او ما ته ډېر خوښ دی زما ورسره ډېره مینه ده نو یو احسان ورسره کومه توجه شته یو احسان کومه اوس توجه غواړم موسی علیه السلام توجه شه وایي جي څه احسان کوې جي ما ته مو وایي جي زه پیغمبر یم نو زما رب ورته وفرمایل وی ورشه ورته ووایه چې زما رب وی 3 دعاګانې ډایرکټ قبلوم وایه غواړه شوک سره سبحان الله ویل موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شه رامنډې والې وایي هغه بزرګ لره ورسې ورته وایي زما رب وایي چې تا سره مې ډېره مینه ده چې الله د چا په باره کې ووایي چې تا سره مې ډېره مینه ده وی ښه ډېر خوشحاله شه ښه زما د الله د طرف نه خو پیغمبر دا کې خو نه د پیغمبر په ژبه باندې خو د هغې اعتماد و بزرګو وی الله وایي چې 3 دعاګانې قبلوم غواړه وی ښه دی راغې چې دی راغې ښځې ته یې وي ښځې خبر خو نه یې که نه چې د الله ما سره مینه ده او ما ته الله وایي چې 3 دعاګانې قبلوم نو څه وکړمه او چې ښځو ته یې وي ټول بیا شوق سره لږ سبحان الله وایي چې ما ته پته ولګي چې توجه شته که نه اواز رانغی شوق سره سبحان الله ښځې ته وي ښځو ته یې خاونده یو دعا خو پکې ما دپاره وغواړو دا دوه ستا شو نه ښځې ما ته پرېږده که نه ته څه کوې نه ما تا سره غریبۍ کې زندګي تېره کړه ته زما دپاره یو دعا نشي غوښتې هغې ښځې به څه به غواړم نو او ما سره غریبۍ کې وخت تېر کړ ما لپاره خو دعا وغواړه چې خدای رانه د 1400 کالو جینۍ جوړه کړي هغه ښځې داسې کې موږ خو ګناهګار ته به د 1400 کالو جینۍ شې او زه به سپین ګیرې منو دا خو نه دا کار جینۍ شم کولی نه جي نه هغو ته یې خاونده ستا نه ده خوښه چې د 1400 کالو جینۍ د خپو ته ناستې او چاپیانې دلې کوي هغه بزرګو د ښځې په خبرو کې راغی ټیک د ښځې خدایه زما دا ښځه د 1400 کالو کا وایي قسم دې دعا ټک په ټک قبوله شوه یې خپو ته ابۍ ناسته وه یا د 1400مې سپوږمۍ غوندې جینۍ ناسته وه محترم هغه دعا قبلېدو وله زما رب ورته ویلي و یاره چې دا کار وشو 2 ورځې پس ورته چا ووي حضرت خبر خو نه ستا ښځه چا سره په اوښ روانه وه ستا ښځه چا سره په موټر سایکل روانه وه ستا ښځه بار چا سره په اوښ روانه ده دوی خدایه داسې چلی شو هغې ته خو پته وه چې دا بابا د زه اوس جینۍ یم دا خو اوس بابا دی په ده زه څه کومه اوس الحمدلله ما ته حسن دی او د دې حسن او جمال او نوجوانۍ نه چې فایده وانلم لکه دې وګوره دې زمانه کې جینکو د ټیک ټاک په ذریعه او د فیسبوکونو په ذریعه باندې هغه جینکې چې هغه روزي شاعرۍ له روزي هغه روزي مشاعرو له روزي بیا په مزه ډمتوب ته وځي نقاب یې اچولي بیا ماسک واچي ماسک هم وباسي بیا صرف لوپټۍ په سر کړي لوپټه هم وباسي ویښتې ښکاره کېږي بیا چې لوپټه وباسي ویښته ښکاره کېږي کپړې اچولي هغه په پینټ او شرټ باندې بدل شي بیا پینټ او شرټ ختم شي بیا صرف 2 سیزونه پاتې شي مونږ وی دا وخت دی جینکې وی دا وخت دی ټیک ټاک والا چې په دې وخت کې د دې جسم نه پیدا وانلم نو کله به علم وګوره د ټیک ټاک جینکو سره غټ ګاډي دي محترمو دا ولې دا د خپل جسم او نوجوانۍ نه فایده اخلي ما موته مسافر وګوره هغه د جینۍ ورته څه وایي دا جینۍ ورته وایي
کور ته راله خاوند ورته وایي ښځې ته څه کې ما ستا دپاره دعا وکړه نو ته څه کې ما شرمې اوس نه خاوند ما خو ته نشه وایي ما ته دلته بار چا ووی چې دا پلانکي سره په اوښ باندې ناسته وه توجه شته ستاسو دا پلانکي سره په اوښ باندې ناسته وه نو دا ښځه ورته وایي خاونده ته په ما شکونه کې ته په ما شکونه کې شی ورته په ژړا شي دا ښځو مکر ان کیدکن عظیم الله وایي دا ښځو مکر نه دی الله وساته په ژړا شوه خاونده ته د بار خلکو خبره منې او زما نه منې او لا په دې لا خوشحاله او خفه نه په ما الزامونه لګې جنۍ ما په دې جنکوالي او نوجوانۍ کې تا سپینګري بوډا سره ضمانت تېروم او الزامونه لګې ښځې ما خو دعا ستا دپاره وکړه الله ما ته ویل ما ستا دپاره نو ګورې دا زما دعا لګېدلې ده دا زموږ شیخ صاحب به فرمایل بخاري شریف کې اکثر اوس هم تاسو بیان نه اورئ شیخ ادریس صاحب زما استاد دی وی قسم دی خاوند د 100 روپو خاوند دا د کروڑونو درونو پلار نه افضل دی د 100 روپو خاوند دا به شیخ صاحب اکثر وی او تاسو به بیانونو کې هم اورېده ما محترم وی ورته وی ښځې ما خو دا دعا غوښتې وه خو ستا دپاره مې غوښتې زما په دعا باندې تیجي که دغسې کړشپه به راسره ناسته وي بیا سپین سرې به راسره ناسته وي هغه ورته یې وي خاونده په ما الزامونه مه لګوه کنې کور درته پرېږدمه تختم دنه بس هم سپین ګیري وایي خدایه څه وکړم سار ورته بل چا وي خبر خو نه که نه جي ښځه دې بل چا سره روانه وه دا الزامونه به راتله دی دغه شو غوسه یې که لاس یې اوچت که خدایه زما دا ښځه مشمرې خدایه حسن خو څه کوې نو خدایه په سر یې ګنجی کړي وایي دا ښځه چې دې کور ته راغی یو ګنجی ابۍ ناسته وه یو ګنجی ابۍ ناسته او دعا لګېدلې وه که نه و چې ګنجې ابۍ ناسته و خلک به راتل تپوس دا ده هغه رونه راغله اول چې به بار ګرځېده نو چا څه نه وي خو چې کله نقصان ورسه نو د ښځې رونه بیا نیغ نه کړي زموږ لور خور ته نقصان رسېدلی دی لور خور ته نقصان رسېد دا شی معاشره ده مونږ کوتکونه به راولي ملګري به ځان سره زم جي اوښې وامه ولې وې یاره جي زما خور یې ور ستا څه مجال چې زما خور باندې لاس اوچتی نو هلکه خاوند دی په کور کې جنګ جګړه اوښې راله جي خلکو به ورته مړه دا دې څه چل کړی دی ته ځان ته بزرګ وایې الله الله کې او دلته د ښځې دا دغه شی ستا د ښځې باندې څه چل شوی دی وایي قسم دی بیا د دغه نه تنګ شه بیا دعا خدایه زما دا ښځه په زوړ حال که هغه دعاګانې ته ټولې لاړې زما رب احسان مې د سره کړی خو ته پوه نه شوې احسان مې د سره کړی خو ته پوه نه شوې یو انسان د سره احسان وکړه مقابله کې تم ورسره احسان وکړه د ما محترم یو انسان د سره احسان وکړه تم ورسره وکړه او د دې احسان بدله به الله په دنیا او آخرت دواړو کې درکوي